بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د ستاسو د نن ورځې درس موضوع چې کومه ده هغه د کنسټیپیشن درملنه موږ البته دې باندې چې کار کوو یا د کنسټیپیشن درملنه ده. مخکې دې نه چې د کنسټیپیشن په درملنه باندې کار وکړو. کنسټیپیشن باید اول وپېژنو چې کنسټیپیشن یا قبضیت وایي چې شته. کنسټیپیشن یا قبضیت موږ داسې تعریف کوو، موږ وایو کله چې د ایته موادو کمواله واقع شي، یعنې کله چې یو شخص ډیفیکیشن کوي دغه ډیفیکیشن کې کمواله راشي. مخکې په ورځ کې یو ځل ډیفیکیشن دې شخص کولو، دا ډیفیکیشن په 2 ورځو او 3 ورځو کې ډیفیکیشن یې واقع. نو که تعود کموالی یا د ډیفیکیشن کموالی واقع شي یو شخص ته، یا د ایته موادو کمواله واقع شي، ناروغ شخص شکایت کوي وایي ډاکټر صاحب چې حاجت ته ځمه نو ایته مواد مې نه کېږي. د ایته موادو کمواله واقع شي، بیا دا چې د ایته موادو په کولو کې ستونزې ولري. نو که چېرته دغه شیان ولري ته موږ چې ویلی شو کنسټیپیشن. کنسټیپیشن یا قبضیت دا د مختلفو علتونو له کبله پیدا کېږي. خو موږ داسې ویلی شو چې کنسټیپیشن سره تقریبا زموږ اساس په ټولنه کې ډېر خلک مواجه کېدلی شي. خو دا چې ورسره ډېر خلک مواجه کېږي موږ وایو تقریبا داسې یوه عامه ستونزه ده. خو که چېرته دغه کنسټیپیشن یا دا قبضیت دوامداره شي، دغه دوامداره کېدل د ریکټم پرولپس یا د ریکټم د لویدلو سبب کېږي. راځئ دا چې د کنسټیپیشن په درملنه کې موږ سره کوم درمل شامل دي. هغه درمل چې موږ سره په کنسټیپیشن کې استفاده کېږي نو موږ چې ډرګ یوز فار کنسټیپیشن. د کنسټیپیشن په درملنه کې چې کوم درمل موږ سره استفاده کېږي هغه موږ سره لیکزیټیو درمل دي، یعنې معنا دا چې مسهل درمل دي، اسهال راوړونکي درمل دي. هغه چې اسهال راوړونکي درمل دي، اسهال راوړونکي درمل موږ په 4 ګروپونو باندې ویشلي دي. یو ته موږ د بلک لیکزیټیو درمل ویلی شو، بل چې کوم دي موږ سره اسموټیک لیکزیټیو درمل دي، بل موږ سره چې کوم دي فیکل سیفټینګ یا سیفټنرز دي، او څلورم ډول چې کوم دي موږ سره هغه سټیمولانټ یا ایریټانټ دي. د دې نوم څخه معلومیږي هغه چې موږ سره بلک لیکزیټیو دي، په دې کې موږ سره فروټ یا میوه‌جات شامل دي، همدا رقم ته سبزیجات شامل دي، اسپغول شامل دي، حبوبات شامل دي، او د غنمو د قشر څخه برن په نامه ماده چې کومه د پلاس راځي په صنعت کې موجوده ده موږ سره بازار کې پیدا کېږي. هغه کومې میوې دي موږ سره چې هغه قبضیت ماتولی شي. په میوه‌جاتو کې یا په فروټ کې موږ سره الوچه چې کومه ده الوچه دا قبضیت ماتولی شي، یعنې مسهل تاثیر لري. همدا رقم تناک چې کوم دی پیړ دا هم موږ سره قبضیت ماتولی شي، لیکزیټیو تاثیر لري. مړه هم لیکزیټیو تاثیر لري، کیوي هم لیکزیټیو تاثیر لري. د سیاسي د کورنۍ نباتات لکه مثلا نارنج او انګور دا هم موږ سره چې کوم دی لیکزیټیو یا مسهل تاثیر لري. دا موږ سره هغه چې په باغ لیکزیټیو افیکټ لرلو، یعنې موږ د میوو په واسطه ناروغ شخص ته د هغې هغه مسهل تاثیر پیدا کړو، قبضیت ورسره ښه شو. ویجیټیبل یا سبزیجات دا هم په خپل ځان کې ډایټري فایبر لري. دغه ډایټري فایبر چې کوم دي دا دې سبب کېږي چې ناروغ شخص کنسټیپیشن ورسره رفع شي. هغه چې موږ سره اسپغول یا اسپغول هم موږ ناروغانو ته ورکوو، دا هم مسهل افیکټ یا تاثیر لري. سیرل یا حبوبات دا هم لري، او برنټ یا د غنمو د قشر څخه چې کوم په لاس راځي دا هم موږ سره لیکزیټیو یا مسهل تاثیر لري. دوهم ګروپ چې موږ سره کوم شامل دي هغه اسموټیک لیکزیټیو دي. اسموټیک لیکزیټیو په دې کې موږ سره 2 ګروپه درمل بیا شامل دي چې ان ارګانیک سالټ دي او بل موږ سره سنتیټیک سکرایډ ان الکول دي. هغه چې موږ سره ان ارګانیک سالټ دي غیر عضوي مالګې دي، په دې کې مګنیزیم هایدروکساید دي، سودیم سلفیټ دي او سودیم فاسفیټ دي. هغه چې موږ سره مګنیزیم هایدروکساید دي، دا مګنیزیم هایدروکساید په بازار کې د کریماپین په نامه سره او د ملک اپ مګنیشیا په نامه سره ملک اپ مګنیشیا د ملک اپ مګنیشیا په نامه سره چې کوم دی موږ سره پیدا کېږي. هغه چې سودیم سلفیټ دي دا په مایکرو انیماګانو کې موجود دي، په مایکرو انیما کې. او هغه چې سودیم فاسفیټ دي، سودیم فاسفیټ دا موږ سره په کلین انیما کې موجود دي، په کلین انیما کې موجود دي چې وروسته په تفصیل سره مطالعه کړو. هغه چې سنتیټیک دي په دې کې لاکتولوز چې دا یو ارټیفیشل ډایسکراید دي، او هغه چې موږ سره ګلیسرین دي دا هم دریمي الکول دي. لاکتولوز په بازار کې د ډوفالیک او د لیلاک په نامه سره پیدا کېږي، او ګلیسرین نو دا موږ سره دریمي الکول دي. دریم ګروپ چې کوم دی فیکل سیفټینګ یا سیفټنر چې کوم دی، معنا دا چې دا موږ سره د ایته موادو د نرمېدو سبب کېږي. په دې کې لیکوډ پاراپین او فلوکسیمر په نامه دوايي اشکال شامل دي. لیکوډ پاراپین دا مایع دوايي اشکال د موږ سره په بازار کې موجود دي، 10 میله او د دې څخه پورته تر 240 میلو پورې موږ سره شته دي.
هغه چې سټیمولانټ یا ایریټانټ اغیزه لري معنا دا چې دا موږ سره داسې درمل دي چې دا پروستالتیک مومنټ زیاتوي. دا چې پروستالتیک مومنټ زیاتوي په دې کې موږ سره کوم درمل شامل دي؟ په دې کې موږ سره بیساکوډل په نامه درمل شامل دي چې په بازار کې د بیلیکس په نامه سره 5 ملي ګرامه تابلتونه پیدا کیږي. بلکې سپیسیټوري دوايي شکاله هم شته. هغه چې سودیم پایکوسلفیټ دی، سودیم پایکوسلفیټ د لګزوبیران په نامه سره تابلت موږ سره په بازار کې شته پیدا کیږي. او کسرایل دا چې کوم دي دا موږ سره مایع دوايي شکاله دي. نو باب لګزټیو پوزیش او راځو چې شته راځو اوسموټیک لګزټیو ته. اوسموټیک لګزټیو کې موږ سره ان اورګانیکا سافتو چې سنتیټیک ساکراید ان الکول دوهمي درېمي الکول او لاکتوز شامل دي. دا په هغه چې موږ لګزټ درملو کې بعد لګزټ باندې کار وکړي راځو اسموټیک لګزټ ته. اسموټیک لګزټ درمل چې کوم دي موږ سره په دې کې مګنیزیم هایدروکساید، سودیم فاسفیټ او سودیم سیټریټ شامل دي. هغه چې موږ سره مګنیزیم هایدروکساید دی، مګنیزیم هایدروکساید په بازار کې د ملک اپ مګنیشیا او د کریماپین په نامه سره پیدا کیږي. کوم چې ملک اپ مګنیشیا دی یا کریماپین دی دوی په خپل ځان کې مګنیزیم هایدروکساید او پاراپین لري. ترکیب البته دغه دوه مادو څخه دی. دغه کریماپین درمل موږ په کومو حالاتو کې استعمالولی شو؟ په بازار کې چې اویلیبل دي موږ سره د شربت په شکل دي. نو کلینیکل یوز دی چې کوم دی کنسټیپیشن دی، قبضیت دی، په قبضیت کې موږ کولی شو د دې څخه استفاده وکړو. هغه چې موږ سره ایواکویشن دی د کولمو د تخلیه کولو لپاره موږ کولی شو د دې څخه استفاده وکړو. نو کله چې د باول د تخلیه کولو لپاره استفاده کوو البته دغه شربت هغه نو سرجري ده او راډیولوژیک معاینات دي. که چېرته راډیولوژیک معاینات چاته کېږي یا سرجري ورته اجرا کېږي او یا یو مور ولادت ورکوي نو هغه چې چیلډ برډ کوي په دغه حالاتو کې موږ کولی شو د دغه درملو څخه استفاده وکړو. البته هغلته بیا نور درمل موږ سره هم استفاده کېږي خو دا دوه ډېر زیات اهم دی چې یو سرجري او بل راډیولوژیک معاینات. هغه چې موږ سره سایډ افیکټ دی د دغه کریماپین شربت یا د مګنیزیم هایدروکساید دغه ناروغانو ته اسهالات کوي. ځکه موږ ویلي چې دا مګنیزیم هایدروکساید د ضعیف کلویت دی. نو د دوی یو سایډ افیکټ یا جانبي عوارض موږ سره دا دی چې دا به ناروغانو ته اسهالات لګوي. بله دا چې دا به فلشینګ لګوي، په مخ کې د سورولو په غاړه کې د سورولو احساس یا ټاپي سویټینګ خوله کېدنه، ناروغ شخص به د خولې احساس کې خوله کېږي به موږ سره. په کومو حالاتو کې باید دا کریماپین یا دا مګنیزیم هایدروکساید درمل موږ ورنکړو؟ هغه حالات چې باید موږ سره استفاده نه شي هغه هایپر مګنیزیمیا ده، یعنې د مګنیزیمو د سویه لوړېدنه. کله چې د مګنیزیمو سویه لوړه شو باید موږ ورنکړو. هایپر کلسیمیا، کله وبخئ هایپوکلسیمیا، په هایپوکلسیمیا کې باید موږ د دې څخه استفاده ونکړو. کنه انیوریا کې کله چې موږ سره تشریح راځي البته کله شي بیا په ناروغ شخص پر نل پیدر باندې تشریح بیا انیوریا موږ سره کېږي. نو په دې حالاتو کې باید موږ د دې څخه استفاده ونکړو. که چېرته دا درمل موږ ورکوو په کوم مقدار سره موږ باید ورکوو؟ د دې مقدار موږ سره د 10 نه تر 100 ایمیله پورې موږ ناروغ شخص ته کولی شو پر ورځ کې ورکړو، او د 10 نه تر 15 ایمیله پورې موږ سره هم د دې جواز ته چې ناروغان توضیح کړو. نو یوه کاشوغه موږ سره 15 ایمیله راځي، دا چې د 10 نه تر 100 پورې راځي. 10 ایمیله معنا دا چې 2 کاشوغې 2 کاشوغې سهار جمعه هم موږ ورته توصیه کولی شو، او دلته موږ خبره بیا 10 نه تر 15 پورې فرض کړو بیا موږ څلور کاشوغې هم ناروغانو توصیه کولی شو. 3 ټیمه دا موږ سره دوه شو. هغه چې په همدغه اسموټیک لګزټیو درملو کې موږ سره شامل دي سودیم فاسفیټ دی او سودیم سیټریټ دی. سودیم فاسفیټ چې کوم دی دا موږ سره اویلیبل دی په بازار کې د کلینالیما په نامه سره یادېږي. کلینالیما په خپل ځان کې سودیم فاسفیټ لري تقریبا 19.2 ګرامه، د دې په 120 ملي لیټر یا په سیسي منحل دي. دغه درمل چې موږ کلینالیما ناروغانو ته توصیه کوو د دې کلینیکل یوز هم موږ سره کرونیک کنسټیپیشن دی. کرونیک کنسټیپیشن په کرونیک کنسټیپیشن کې موږ د دې څخه استفاده کوو. همدا رقم ته د باول د ایواکویشن دپاره هم موږ د دې څخه استفاده کوو. هماغه خبرې ته بیا راځو که چېرته یو څوک سرجري اجرا کوي البته هغې ته اجرا کېږي او بیا راډیولوژیک معاینات ورته کېږي او بیا یو مور چې کومه ده هغه ولادت ورکوي، د هغې څخه مخکې دا کلینالیما ورته تطبیق کېږي او بالاخره د هغې په کولون کې چې موږ سره کوم ایته مواد دي هغه نرمېږي او بهر ته ځي. نو دا موږ سره کلینالیما دا موږ سره مقدار. هغه چې موږ سره سودیم سلفیټ دي، سودیم سلفیټ چې کوم دي دا موږ سره بازار کې د
د مایکرو انیما د مایکرو انیما په نامه سره یادېږي. مایکرو انیما چې کومه دا په خپل ترکیب کې څه لري؟ سودیم سیټریټ لري. دغه سودیم سیټریټ چې د دې په ترکیب کې موجود دي 450 ملي ګرام دي. 450 ملي ګرام په 10 ملي لیټر اوبو کې چې کوم دی البته په دغه مایع کې منحل دي. د دې مایکرو انیما چې کوم دی دا البته ماشومانو لپاره دی. چا لپاره؟ چلډرن. دا ماشومانو لپاره دی. ماشومانو ته موږ کولی شو چې دغه مایکرو انیما نیمه توصیه کو د ریکټم د لارې ناروغ شخص د سجدې او یا بل پوزیشن چې کوم دی هغه توصیه کېږي او بیا د ریکټم د لارې چې کوم دی دغه مایکرو انیما داخلېږي نیمې نه واخله تر یو پورې موږ کولی شو ناروغ شخص دا تطبیق کړو تر څو هغې ته لږ افیکټ توصیه شي. خو مګر که چېرته دغه مایکرو انیما موږ کاهناتو توصیه کړو نو هغلته بیا د یوې نه واخله تر دوه پورې مایکرو انیماګانې موږ ناروغانو ته د ریکټم د لارې توصیه کوو او بالاخره هغې ته لږ افیکټ لګېدلی شي. راځو چې راځو کلیکل سیپټیک چې موږ سره اسموټیک لګزیټیو و موږ لري اسموټیک لګزیټیو درمل دي کې موږ سره سودیم هایدروکساید مګنیزیم هایدروکساید او سودیم فاسفیټ مګر هغه چې موږ سره ارټیفیشل سکرایډ او ارټیفیشل سکرایډ کې موږ سره لاکټوز شامل دي. لاکټوز دا په اصل کې دوه قیمته کم دی ډای سکرایډ دی خو ارټیفیشل ډای سکرایډ دی. په بازار کې د ډوپالیک او د رینجاک په نامه سره پیدا کېږي. دغه ډوپالیک او یا دغه لاکټوز شربت دغه درمل موږ ته چېرته ناروغانو ته تطبیق کړو. د دې تطبیق څخه وروسته په کولون کې د اوبو جمع کېدنه صورت نیسي او دغه د اوبو جمع کېدنه البته د دې سبب کېږي چې ناروغ شخص ته ایته مواد کول شي کې موږ سره اسانه کېږي. نو که چېرته دا ناروغ شخص واخلي بالاخره کله چې دا درمل کولمو ته ځان راورسوي په دې کولمو کې د دې حجراتو څخه چې کوم دی اوبه رابهر ته کېږي. نو چې کله اوبه رابهر ته شوي ډیلومین ته بالاخره د ناروغ شخص تعود یا ډیفیکیشن چې کوم دی هغه ورسره اسانه کېږي. راځئ چې دغه لاکټوز یا ډوپالیک شربت موږ سره په کومو حالاتو کې استفاده کېږي. د دې کلینیکل یوز موږ سره کنسټیپیشن یا قبضیت ته همدارنګه د باول ایواکویشن دی. کله هم که چېرته موږ وغواړو ناروغ شخص د کولمو څخه یا د کولون څخه ایته مواد بهر ته کړو موږ په دغه حالاتو کې دا استفاده کوو. په کومو حالاتو کې باید کوشش وکړو موږ د لاکټوز څخه استفاده ونه کړو. لاکټوز یا ډوپالیک شربت موږ باید د جی آی ابسټرکشن کله چې ناروغان موږ سره جی آی ابسټرکشن ولري نزیا ولري اومیټینګ ولري ښه خبره دا ده چې دغه ناروغانو ته دا توصیه نه شي. مګر که چېرته دا لاکټوز یا ډوپالیک شربت توصیه کوو د دې دوز یا مقدار باید موږ سره څنګه وي؟ دوز یا مقدار یې موږ سره د 10 ایمیلو نه واخله تر 10 ایمیلو حتی په ورځ کې موږ کولی شو ناروغانو ته څه توصیه کوو؟ ناروغانو ته تر 80 ایمیله پورې ډوپالیک شربت هم توصیه کوو. البته دا یې مکسیمم دوز چې کوم دی موږ سره په خپل ځان کې هغه چې موږ سره فیکل سبټینګ دي یعنې معنا دا چې ایته مواد نرموي دي خو ازموټیک فشار په اساس باندې څه کول ایته مواد نرمول او بهر کول اوبه یې بهر کول. مګر فیکل سبټینګ چې کوم دي دا په دې کې موږ سره لیکوډ پارافین یا مایع پارافین شامل دي. مایع پارافین د دې په بازار کې کوم مایع چې موږ سره پیدا کېږي د 10 ملي لیټرو نه واخله تر 240 ملي پورې په بازار کې موږ سره شته. دا چې موږ سره په بازار کې دي نو موږ د خولې د لارې اکثرا دا توصیه کوو ناروغانو ته. مګر که د خولې د لارې توصیه شي د ویټامینونو او د اوبو جذب یو څه مختلف کېږي ورسره نو چې جذب خراب وشي په نتیجه کې ناروغ شخص ایته مواد نرمېږي او بهر ته کېږي. که چېرته موږ ناروغانو ته توصیه کوو د 10 ایمیلو څخه واخله تر 10 ایمیلو پورې موږ توصیه کوو خو باید د شپې څخه دغه لیکوډ پارافین توصیه نه شي ځکه چې د ایکسپایریشن سبب کېږي. ناروغانو ته چې کوم دی موږ سره د تنفسي لارې ته د مایع داخلېدل صورت نیسي نو ښه خبره دا ده چې د شپې څخه توصیه نه شي. کلورون ګروپ دی هغه سټیمولانټ ایریټانټ دی یعنې د کولمو پروستاتیک مومنټ زیاتوي. دا موږ سره اخرنی درمل لګزیټیو درمل دي دا کې موږ سره سټیمولانټ یا ایریټانټ دي. د نوم څخه معلومیږي چې دا موږ سره داسې درمل دي چې دا دغه پروستاتیک مومنټ موږ سره زیاتوي او په نتیجه کې ناروغ شخص ته اسهالات او یا چې کوم دی کنسټیپیشن راپکېږي. په دې کې موږ یادونه وکړه چې بیساکوډین په نامه درمل سودیم فایکوسلفیټ په نامه درمل او کاسپرایډ په نامه درمل چې کوم دی موږ سره شامل دي. هغه چې بیساکوډین په نامه دي بیساکوډین په نامه درمل موږ سره د بیلیکس په نامه سره پیدا کېږي. هغه چې موږ سره سودیم بایلیکس دي سودیم فایکوسلفیټ دا د لکسبیرام په نامه سره پیدا کېږي. او درېیم ګروپ چې کوم دی موږ سره هغه کاسپرایډ دي. بیساکوډین چې د بیلیکس په نامه سره پیدا کېږي دا درمل په بازار کې 5 ملي ګرامه د ټابلیټ په بڼه پیدا کېږي. کلینیکل یوز دی چې کوم دی موږ سره په کانسټیپیشن او ایواکویشن دی یعنې معنا دا چې دا موږ سره هماغه د تېر په څېر معنی د قبضیت په رفع کېدنه کې او د کولمو په تخلیه کېدنه کې استفاده کېږي. مګر که چېرته مو استفاده کړه د استفادې سره ناروغ شخص ته یو سایډ افیکټ دا لګېږي چې ریکټم برنینګ د مارکه د
سوزش چې کوم د ناروغانو ته لګېږي او ابډامینل کرامپ دا هم ناروغانو ته پیدا کېدلی شي. مګر په کومو حالاتو کې باید دا موږ توصیه نه کړو هغه کسان چې نزیه لري، کانګې لري، زړه بدوالی لري، جي آی ابسټرکشن یا د ګاسټروانټسټینل ابسټرکشن یا بدوالی چې کوم دی دلته موجود وي نو پکار دا ده چې په دې حالاتو کې باید موږ دا استفاده نه کړو. مګر همدغه بیساکوډین درمل یا د میلیکس په نامه درمل چې کوم دي که توصیه کوي په کوم مقدار یې توصیه کړو. مقدار د دې درمل چې کوم دی د 500 ملي ګرامو څخه واخله تر 15 ملي ګرام پر ډي اړي 30 انډې په ورځ کې باید موږ 3 ځله دا ورته توصیه کړو. مګر په شدیدو حالاتو کې موږ کولی شو یا که چېرته موږ وغواړو دوز یې لوړ کړو تر 30 ملي ګرام پورې هم موږ سره په ورځ کې د دې جواز شته دا هم موږ سره ډیوایډ کېږي، تقسیم کېږي. هغه چې سودیم پاکو سلفیټ دی په بازار کې د رکسبران په نامه سره پیدا کېږي دا درمل هم د هماغه نورو درملو په څېر باندې پروستات مومنټ زیاتوي، استداري حرکات زیاتوي او بالاخره ناروغ شخص ته مثبت افیکټ پیدا کولی شي. د دې کلینیکل یوز هم په هیمورید ناروغانو کې بواسیر چې کوم دي هم په کنسټیټیوشن کې او هم په ایواکویشن کې موږ ناروغانو ته تطبیق کوو. کنټراندیکیشن یې هماغه اسهالات او د ګیډې دردونه دي. په دغه حالاتو کې باید ناروغانو ته توصیه نه شي. سایډ افیکټ یې هم موږ سره چې پیدا کېږي هغه د اپنډکس کلینیکین او یا سیپټم چې کوم د هغې په شان کلینیک ورسره ورکولی شي. البته په سایډ افیکټو کې او اسهالات هم ناروغانو ته پیدا کولی شي. دا هم د بیلیکس یا د بیساکوډینو د مقدار په شان باندې د 500 نه واخله تر 15 ملي ګرام پورې ډي اړي 30 انډې یعنې هر 8 ساعته بعد موږ کولی شو دا ناروغانو ته توصیه کړو. هغه چې موږ سره اخري درمل په دې کې شامل دی کسټراید د مینګل چې کسټراید په بازار کې 300 ایمیلو څخه واخله تر 240 ایمیلو پورې یا ملي لیترو پورې اویلیبل دي. دغه کسټراید چې کوم دی دا موږ ناروغانو ته ورکوو. وایي هغه کسان البته د دې دوز موږ سره داسې دی هغه کسان چې د 2 کالو څخه د دوی عمرونه کم وي. د 2 کالو څخه چې دوی عمرونه کم وي دوی ته موږ کولی شو چې د 2 ایمیلو څخه واخله تر 5 ایمیلو پورې ورکړو. هغه چې د 2 څخه پورته دي تر 5 پورې د 2 نه واخله تر 6 پورې او یا تر 12 پورې دوی ته موږ کولی شو چې د 5 ایمیلو څخه واخله تر 10 ایمیلو پورې موږ ناروغانو ته دا توصیه کړو. او یا د 5 نه واخله تر 15 ایمیلو پورې موږ ناروغانو ته دا توصیه کړو. مګر هغه چې کاهلان دي کاهلانو ته بیا موږ د 15 نه واخله تر 10 او بعضې کتابونه شپېته ایمیله هم راغلي موږ د ناروغانو ته په یو وار توصیه کولی شو. بالاخره دا هم موږ سره همدغه پروستاتیک مومنټ زیاتوي او ناروغ شخص ته مثبت افیکټ لګولی شي. خو کتابونه داسې وایي چې تاسو ناروغانو ته البته هغه ناروغان چې هغه پریګنانټ ماده وي پریګنانټ ماده ته دا مه توصیه کوئ ځکه دې سره هم زموږ سره ښه لګېږي بیوټس هغه تکرسال ډېرېږي او بده واقع څرګندولی شي. دا اوس موږ استاد نن ورځ درس خدای دې کتاب دې څخه یو څه اخیستی